هغه بیمار شوله، مسلمانه زنانه وه، پاکبازه وه، پاک دامنه وه. نو د هغې په جنازه کې یو کفن فروش، یو کفن ایستونکي بني ادم هم شرکت وکړو چې د هغه کار دا او کسب دا و چې د مړو نه به یې کفنونه ایستل، چې جنازه کې به شریک شو، مقبره کې به لاړو، هغې نه به یې کفن بیا د شپې ایستو، هغه به یې خرڅو، د هغه کسب دغه هغه هم پکې شریک شو چې دا زنانه کله تصفیه نه شو، دلته خو قبر معلوم شو چې دې د شپې لاړه قبر یې وسپړدو. هغه زنانه الله پاک ورته چې د جمدو نه الله خبرې وباسي، د مړو نه خبرې ایستل الله ته څه ګران نه دي، بلکې علما کرام خو دونه پورې فرمایي چې د ځناورو به هم د یو وخته پورې د انسانانو په شانتې خبرې به یې کولې او د دې په خبرو به پوهېدل، خو بیا یو ټیم داسې راغی چې د دې په بولې باندې انسان پوهېدل بند شو، کني دې به هم خبرې کولې. نو هغه زنانه ورته الله پاک ګویا نه کړله چې کله د کفن ایستلو ته لاس ورچوو چې کفن ترې لرې کوم، هغه ورته ګویا نه شوه. سبحان الله، یو بخلي شوي بني آدم د بل بخلي شوي په رسوایۍ پسې راواغسته. نو بیا حیران شو او دې د هغه هیبت نه چې یاره مړې ولې څنګه خبرې کوي او د مړې دا خو مړه ده او دې خبرې وکړلې او ما ته داسې چې د ده هوش او حواس بحال شو. نو دې تپوس کوي چې زه خو ته خو الله پاک په خپل عمل او په خپل کردار او په خپله پاک دامنې به بخلې، نو تا خو دا خبره وکړه چې یو بخلي شوي د بل بخلي شوي په جنازه رسوایۍ پسې راشي، نو زه الله په کومه کاته کې بخلې، ما خو کار داسې قبیحه پیل رانه کېږي چې زما خو د مغفرت نه په دنیا کې څه شکل شته او نه په آخرت کې څه شکل شته، تو خو داسې فیل کې اخته یم. او حقیقت دا دی چې څو غلا کوي او بیا د مړي نه کفن وباسي، نو وایه چې دا جمدو انسانانو له موږ په ګوتو راشي، دې به موږ جفني کړي، ریډي یې کړو، که مړګول یې نه شي نو د والو به پې دونه وسر یې وکړي چې خپله خوا به پې یخړي، لکه چې دا فیل ډېر بد دی. هغه ورته بیا هغه بیبي ورته وایي چې ته خو الله پاک په دغې برکت باندې د خپل عمل او د کردار په برکت الله بخلې، الله مې مغفرت کړی دی، خو زما په وجه چې چا زما په جنازه کې شرکت کړی دی، الله د دې جنازه کې د شرکت د برکت الله د هغه ټولو جنازې والا بخنه وکړي، نو تم په هغې جنازه کې شریک شي، هر نیت باندې راغلی. نو مطلب میرا خبرې دا دی چې یو بني آدم په نیکۍ کې او په ایمان او عمل سره دنیا نه لړ شي، یا د جمعې په مبارک ورځ یا په شپه کې مسلمانۍ په حالت کې، یا د بیمارۍ په حالت کې یو موته د بیماري، یا د شهادت او یا اقسام او په هغه یو قسم کې دته مرګ راغلي، هغه یو قسم په ده باندې د شهادت راغلي، یا په رمضان مبارک کې، نو داسې بني آدمان الله پاک آثار مغفرت په دې ښکاره کړي، نو چې الله د دې مغفرت کوي او بخنې کوي، نو چې دا جنازې چا کړې دا جنازې والا هم د ده لپاره دعا کوي یا الله پاک اللهم اغفر لحینا اللهم اغفر، نو بیا په دې مغفر کې دا پکې راغله، نو بیا پکې موږ د ځان لپاره او د ټکان لپاره ټولو لپاره غواړو. نو الله خو د هغې د برکته دغه جنازې والا وکړي او موږ به الله ته سوال کوو چې خدایه په جنازه کې خو شریک شوي نه یو، خو خدایه دې دعا له خو تا توفیق راکړه نو خدایه د دې د برکته دغ د دعا له راتګ هم دغ د مغفرت سبب وګرځي، چې د داسې پاکو بندګانو په دعا کې موږ الله را توفیق راکړي، یعنې الله په بل طرف ورونو د هغې خو ښکلې میاشت مبارکه نصیب شو، ښکلې مرګ ورته نصیب شو، خو فکر اوس سوچ او د ځان په باره کې وکړو چې موږ له په کوم حالت کې مرګ راځي، په کوم حالت کې به مرو، حالت د ایمان کې به مرو که حالت د کفر کې به راځي، نعوذ بالله، حالت د دې کمالو کې به مرګ راځي او که حالت د ګناه په ارتکاب کې به مرګ راځي، کلمه به مو نصیب شي او که کلمې نه بغیر به مرو. د ځان په باره کې وروڼو فکر وکړې، ځکه چې هېڅ پته نه لګي، رب خو ما او تا نه مرګ په مسلمانۍ باندې غواړي، نه چې په بیمانۍ باندې غواړي، نه چې په غیر مسلمۍ رانه غواړي، نه چې په حالت د ګناه کې رانه غواړي، نه چې په حالت د نافرمانۍ کې رانه غواړي، نه چې په حالت د ظلم او زیاتي کې رانه غواړي. رب کائنات راته ولا تموتن الا وانتم
ممړه کېږې مګر په حالت د مسلمانۍ کې مړه شې نو هسې نه موږ د خپلو بد عمل او بد کردار په وجه سره د مسلمانۍ د خلاص شوي یو او مرګ رانه راشي د مسلمانۍ بارډر هم کراس دی د دین بارډر هم کراس دی د ایمان بارډر هم کراس شوي او مرګ رانه راشي نو رب خو به وایي چې ما خو مسلمان پیدا کړی وی او ما درته مطالبه کړې وی چې مسلمان ناشه نو ته خو مې پیدا کړې مسلمان یې خو راغلی راله د مسلمانۍ نه بغیر زما مطالبه څه شوه ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دې بس چل څه جواب ورکړو انسان میں پیدا کرے پا حالت دا انسانیت کی راشا و پا شکل دا انسان راشا و پا کردار و پا عمل بم انسان جان جوڑے گوارے دانا چی محض انسانی ما او انسانی چی ترکے میں پورے انسان کی انسانیت دیدتا انسان ویل دا انسانیت توہین دے پا انسانیت انسانانو کی انسانیت راتلل ضروری دی چی دا کردار پا اعتبار سرم انسانی و دا شکل پا اعتبار سرم انسانی اوس موږ د عمل په اعتبار سره انسانیت باندې چلیږو په دې روژه کې څونه خلک د انسانیت بارډر یې کراس کړي څونه د مسلمانۍ بارډر یې کراس کړي څونه د ایمان بارډر کراس کړي احادیثو مبارکو کې راځي دي علماء کرام ناس رسول الله مبارک یو دی فرمایي لا دین لمن لا عهد له بل دی فرمایي لا ایمان لمن لا عهد له اوس د دې دوو حدیثو په رڼا کې د خپل ځانو ته دی چې دین او ایمان راکې پاتې دی او که نه دی پاتې لا دینا لا د نفي لپاره ده انکار دی انکار شوی دی د دغه ایمان نه انکار شوی دی د دغه دین نه چې نه پکې دین پاتې شو نه پکې ایمان پاتې شو دا کم خلک دی هغه چې ما او تاسو روزمره خپل خوراک جوړ کړی دی خوراک داسې خوراک هم دا خبرې جوړې کړي دي لکه څنګه چې ډوډۍ خوراک دی بله ډوډۍ به اهتمام دونه نه کوم چې څونه له دغې خبرو اهتمام دی او هغه سري لمن لا عهد له لمن لا عهد له چې په دې ژبه باندې خبره وکړي او د هغې نه وتښتېدې لوظ دې وکړه او تښتېدې وعده دې وکړه او تښتېدې پوره دې نه کړه د خدای پیغمبر لا دین لا ایمانا نه پکې دین پاتې شو نه پکې ایمان پاتې شو